یو ځل بیا خوشخبری چې سولر د مخکې نه هم ډیر زیات ارزان شو. هغه ارزانی په یو ځای باندې پرېږدئ. آصف بھائی ورسره نورې غټې غټې آفرې ولګولې چې کم انسټالران دي هغوی دپاره هم پیکج پکې روغ کې. نو بی دې ټایم کې کو تاسو نیو سولر کمپنۍ سره تاسو رابطه وکړئ او هغوی سره خپل نوم رجسټر کړئ نو تاسو له په دې پیکج کې حصه هم ملاویدی شي. دا تپوسونه موږ نه کوي چې بی په کور کې زمونږ 2-3 کمرې دي په هغې کې مونږ یو د اوبو موټر دی یو ورسره فریج دی زمونږ 3-4 پکې دي یو 2 کولران دي د هغې دپاره به په یو سیسټم باندې څومره خرچه راځي هغه هم به راته نصیب به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن د سولر یو کمپنۍ ته راغلی نیو سولر کمپنۍ ته راغلی و. په دې کې معلومات کوو سولر ډېرې زیاتې ارزانې شوي دي د هغې معلومات هم تاسو له درکو او دی څه پیکج لګولی دی د هغې باره کې د هم معلومات کوو چې آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. وعلیکم سلام. احتشام بھائی څنګه یې ښه طبیعت مو ښه دی؟ شکر دی. آصف بھائی مونږ خو یو دا اورېدلي وایي سولر نور هم ارزانه شي په دې کې حقیقت څومره دی؟ او جی بالکل سولر خو دې ټایم کې د مارکیټ که ورته وایي چې کریش شوی دی او د کله نه سولر راوتی دی دې تقریبا د 10 کالو څومره ریټ نو دې ټایم کې چې کم ریټ چلیږي نو د 10 کالو کې کمترین ریټ ته سولر راپرېوتی دی. د دې نه مخکې دونه کم چل مخکې دومره کم نه راغلی چې څومره دې ټایم کې دغه دا یو داسې موقع ده چې په دې ټایم کې هر یو کس په ایکسس کې چې سولر انسټال کړي ځکه چې پرایس دومره ډاون شوي دي چې مطلب اول چې کم پینل به په 95 روپۍ پر واټ ایون 1.35 تم رسېدلی هغه چې کم دی هغه نن په 3334 روپۍ پر واټ باندې هغه پینل خرڅېږي. صحیح ده. او آصف بھائی دا راته وایي تاسو دا ایکه دوکه دانې هم خرڅوئ که نه پلانټونه لګوئ؟ یاره جی مونږ خو زیاتره غټ سیسټم یې کوو او پینل داسې که چاته پکار وي نو زه دا وایم چې ای راځي دلته دوکان نه به ورته میلاویږي. خو لکه زیاتره کسان ملګري وایي چې یاره راشئ مونږ ته 2 پینل پکار دي یو پینل پکار دی نو هغه خو مونږ نشو هغه سروس مونږ نشو ورکولی. البته چاته یو پینل پکار دي 2 پینل پکار وي نو بالکل راتلی شي افیس ته دې راځي دلته نه به ورته میلاویږي. صحیح ده. او مونږ داسې اورېدي تاسو یو آفر لګولی دی چې څوک د پوره پلانټ لګوي هغې کې تاسو آفر ورکوي څه آفر ورکوي هغې باندې مو لږ پوهیږئ؟ یاره جی داسې وه چې دا خو مونږ خاص د نوښار دپاره لګولی دې ټایم کې ځکه چې د نوښار خلکو مونږ سره ډېره مینه مونږ سره ډېر ټرسټ یې په مونږ وکړو او مونږ د نوښار د خلکو چې کوم هغه مونږ باندې اعتماد وکړو د هغې شکریه او دغه مونږ نشو ادا کولی نو هغې دپاره مونږ سوچ وکړو چې مونږ وی د نوښار خلکو په مونږ باندې دومره اعتماد وکړو الحمدلله د 13 کال نه مونږ په نوښار کې کار روزګار کوو نو مونږ داسې وکړل چې مونږ خپل دویم برانچ اوپننګ هم په نوښار کې کوو ایون په پېښور کې زمونږ شته خو مونږ اوس انشاءالله له 7 ورځو کې د خپل د دویم برانچ افتتاح به کوو انشاءالله تاسو هم پکې انوایټ کوو او نو هغې افتتاح هم مونږ په نوښار کې وکړه او بل د نوښار د خلکو د هغې هغه شکریه ادا کول لپاره مونږ یو داسې دغه وکړو چې مونږ وی چې څومره هم زموږ د نوښار کسټمر دي دې نه به چې د دې میاشت کې څومره سیسټم یې هغې انسټالوي نو د هغې انسټالیشن کاسټ به فری وي زمونږ کاریګر به د سیسټم انسټالوي وداوټ اینی کاسټ اینه به د انسټالیشن 1 روپۍ چارج کېږي نه فری آف کاسټ په نوښار کې سیسټم انسټالي لکه دوس اګست میاشت ده که نه جی اګست پسې را روانه میاشت مکمل ستاسو انسټالیشن فری دی په ستمبر کې چې څومره زموږ د نوښار کلاینټس دي انشاءالله سیسټم به ورته انسټالیږي او آصف بھائی په دغه کور باندې څونه خرچه راتلی شي؟ یاره جی سیسټم په لوډ باندې ډیپینډ کوي خو کم سے کم سیسټم په کار زما خو ذهن دا چې 3 کیلو واټ سیسټم هر کور له ضرورت دی او 3 کیلو واټ باندې سبا تقریبا 3.5-4 लाख روپۍ خرچه راځي نه صرف در جی خو چې کوم دی هغه خو خیر زموږ کمپني د هغې سروسز نه ورکوي ځکه چې له کمپلینټ ریشو سیوا د مونږ کار سیوا بیا مونږ ته لږ مسله پیدا کېږي ځکه هغه انورټر کمپلینټ ریشو لږ شته دی خو بیا هم یې باندې چې کوم کاسټ راځي نو هغه چې مونږ کلکولیشن کړی هغه تقریبا 2 लाख روپۍ راوند اباوټ په یې باندې کاسټ راځي او جی 2 लाख روپۍ به هغه 100 کیلو واټ راځي هغه تقریبا 3 کیلو واټ سیسټم وي کې 5 کیلو واټ انورټر وي ډے والا او تقریبا راوند اباوټ دغه 2 लाख څه کم 2 लाख روپۍ په یې باندې کاسټ راځي. ها ماشاءالله بھئی تاسو اوس په 2 लाख روپۍ کې خپل د کور چې کوم دی پوره لوډ برداشت کولی شئ صرف دروازې په هغې کې تاسو فرج چلولی شئ په هغې کې تاسو کولر چلولی شئ په هغې کې تاسو واشن مشین چلولی شئ 3-4 پکې په یو ځای باندې هم چلولی شئ نو بی بالکل دې ټایم کې ډېر زیات ارزان شوي دي سولرې نو دې ټایم کې لازمي تاسو لګوئ. بیا آصف بھئی دی که نه چې په دې کمپنۍ کې څوک دی سره سامان دیوالي او پوره پلانټ لګوي بیا د هغې د 1 کال وارنټي اخلي صحیح ده د بیټرۍ د سیسټمو نو بیا د هغې طریقه کار درته ښیم
چې دی پکې سامان کم کم لګوي. دی وایي چې مونږه لکه 2 نمبر شی پکې استعمالول نشو ځکه چې د هغې وارنټي ده. 1 نمبر شیزونه نو تاسو زما شاته وګورئ په دې کې ټولې انویټر چې کمې لګېدلې نو هغه ټولې ښې والا کمپنیانو دي. په دې انجینیرز دي زمون چې کوم ټیکنیکل ټیم دی آی به ورځي سیستم به ورته انسټالیږي او فری اف کاسټ به انسټالې. دا د نوښار خلکو ته مونږ یو تحفه ورکړه ځکه چې د نوښار خلکو په مونږ باندې یو اعتماد کړی دی، په مونږ باندې یو ټرسټ کړی دی او الحمدلله د تیر 4 کالونه دغې وجې نه مونږ په نوښار کې دویم برانچ اوپننګ هم کوو او دا چې کوم اوفر مونږ راوویستو نو دا صرف د دې خلکو غو شکریه ادا کول لپاره. نه آصف بھائی دې پورې دا خبره منو کو دا اډونه سیوا شنو دا به ټول بیا فری لګوي که نه سې واده به کوئ؟ نه انشاءالله دا الله نه خدا امید کو چې دا مونږ سیوا هم کو، دا ټایم چې کوم دی دا مونږ سیوا کو. خو دې ټایم کې چې مونږ کوم خپله کلکولیشن وکړو نو مونږ وي چې دا میاشت یوه نیمه خو بالکل انشاءالله که 100 پروجیکټ وي او که 200 څومره هم وي ټیم مونږ سره 2-3 ټیمونه دي خپل او انشاءالله فری اف کاسټ به سیسټم انسټالیږي. ماشاءالله. بیا تاسو سره په دې کمپنۍ کې که نه تاسو سره هر یو شی د دې سولر چې څونه پلانټ کې لګي هغه سامان در سره موجود دی که نه دی که کمی کوتاهي شته؟ نه جی احتشام بھائی د سولر په فیلډ کې الحمدلله د وړوکي نه والې وړوکي چې دې کې څومره اکسسریز لګي بریکر شو ډي پي شو او چې وایرز سولر پینلز انورټرز نو هر یو شیز مونږ سره خپل اویلیبل دی. ای وجه دا چې مونږ کمپلیټ سولوشنز باندې ډیپینډ کوو، مونږ کمپلیټ سولوشن ورکوو کلاینټس ته. نو زمونږ زیات څومره سیسټم وي مونږ غټ سیسټم انسټالیشنز کوو. دغې د وجې نه مونږ سره غونډ اسیسریز خپل دی، که چاته اسیسریز پکار وي چاته سامان پکار وي هغه هم ورکوو، که غونډ کمپلیټ سولوشن وي نو غونډ کمپلیټ سولوشن هم ورته ورکوو. ماشاءالله. آصف بھائی چې کوم دا نوې آفس تاسو کولو کو په نوښار کې مو کولو کو یو به خو د دې دا ځای راته وښایي چې خلکو ته په اسانۍ معلوم شي او چې تاسو دا کوم نوې برانچ کولو کو په دې کې به څه انسټالرانو ته کم پیکج به ورکوئ؟ د هغې څه داسې پیکج په تاسو یو وی چې زه به خوشخبري ورکوم ای ته به څه خوشخبري ورکوئ؟ یاره احتشام به انشاءالله چې په کوم ورځ زمونږ باندې د دې نیو برانچ اوپننګ وي نو زه ستاسو د دې چینل په توسط باندې ستاسو ویورز چې څومره انسټالر حضرات دي په نوښار کې دي، په پېښور کې دي، 400 کې دي، په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ځای کې هم وي زه ای ته دا یو ټایم دی چې زمونږ انشاءالله تقریبا 8-10 ورځو کې دنه ډیټ به مونږ اناونس کوو د نیو افس اوپننګ به کېږي او په دغه ورځ باندې به انشاءالله قراندازي وي. نو زه ټول انسټالران چې څومره د نوښار الکتریشن حضرات دي، څومره سولر سره وابسته کسان دي، هغوی خپل رجسټریشن د نیوم انجینرینګ سره وکړي، راځي چې خپل نوم خپل نمبر د انشاءالله په کومه ورځ چې زموږ اوپننګ وي په هغه ورځ به هغوی ته کال کېږي، ای به راځي ای د ټول راشي. نو زمونږ چې څومره ای دپاره مونږ یو خپل ایښی چې مونږ به قراندازي کوو، مختلف انعامونه به یې کي 2-3 انعامونه داسې دي خو خیر هغه مونږ یو سرپرایز ایښی دا به په هغه ورځ باندې انشاءالله کولاویږي. نو څومره انسټالیشن حضرات دي، څومره کاریګر دي، د نوښار وي، د کوم ځای وي، ای د کمپنۍ سره خپل رجسټریشن وکړي، خپل نوم او په هغه ورځ باندې چې کوم کسان موجود وي نو د هغه چا چې انشاءالله قسمت خبر چا نوم راووتو نو په دا خوشحالۍ کې مونږ د 2-3 انعامونه انسټالیشن حضرات ته ورکوو. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو کو اوریدلی نو سولر ډېرې زیاتې ارزانه کېدو سره آصف بھائی نور پیکج یې ولګولې نو چې دې ټایم کې هر غریب خپل کور کې سولر سیسټم نشي لګولی نو هغه به ډېر زیات کمزوري بیا ولې چې دومره زیاتې ارزانې کم انویټر دي. اصل احتشام بھائی دا مونږ سره چې کوم دی 5.6 کیلو واټ انورټر دی او د دې اترایز ډیلرشپ مونږ سره دی انشاءالله چې داسې ریټ کې به ملاویږي چې هولسیل ریټ کې به هر چاته ملاویږي. څومره انسټالران دي په هولسیل ریټ کې دا ملاویږي. دا بیټرۍ والا دی جی؟ دا سن لایف کمپنۍ کې بیټرۍ والا انورټرز دي، دا زیونکس دي، دا مونږ سره چې کوم 6 کیلو واټ کې دي ولټرانک جنرال ولټرانک کې مونږ سره کراون دی، ناکس دی، مکس پاورز دي، داسې مکس پاورز کې 8 کیلو واټ انورټرز دي، لیتیم آین بینکس دي مکس پاور والا. نو انشاءالله چې ټولو ته به دا ملاویږي او په هولسیل ریټ باندې به ملاویږي. آصف بھائی دا خو په هر دوکان کې ملاویږي که نه؟ په دې کې فرقونه څه دي؟ ځکه چې کم دوکان وړوکي نه وړوکي دوکاندار که نه نو هغه سره به دا سولر دا کم چې د ورځې استعمال والا انویټر دا ورسره ملاویږي. یاره جی احتشام بھائی دا کوم ډے والا انورټرز دي دا چې پرایز وایز کم دی نو ځکه کلاینټ هم سیوا دی مونږ هم به دغه وجې کلاینټ ډیمانډ دی نو ډیمانډ د وجې نه موخه ده خو دا چې د کمپلینټ ریشو شته دی حقیقت دا چې کې د مسلې مسایل راځي نو موږ ریکمنډ کوو دا چې ټول ناول انسان سیسټم کوي نو ولټرانک بورډ کې صحیح انورټر ولګوي
خو مطلب یو ځینې ټایم داسې انسان مجبوري وي سره پیمنټ مسله وي نو دغې وجې نه هغوی دا سیسټم دا کوي نو بس هغه ارزي ټایم چلولو لپاره یا یو سیزن چلولو لپاره دا انورټر ښه دی ځکه چې پرایز کم دی خو دا کمپلین ریشو شته دی نو موږ ریکمنډ کوو چې هایبرډ سایډ له خلک راشي نو دوی دا دی چې دوی موږ هم بلکې ایون کمپنیان هم دوی 5 سال او 6 سال 10 سال دوی وارنټیز ورکوي او نو دغه وجه نه موږ ریکمنډ سولر باره کې یو ځل بیا خوشخبری تاسو ته به سولر هم ارزانه ملاویږي او د نیو سولر کمپنۍ ته طرف نه به پیکج هم ملاویږي په دې باره کې آصف بھائی نه معلومات کومه چې تاسو نه څوک سولر پلان جوړوي اخلي درنه د هغې طریقه کار بسي احتشام بھائی زمون کانټیکټ نمبر هم شته دی خو چې کوم کسان سولر سیسټم انسټالیشنز کوي زه هغوی ته عرض کوم چې خیر مطلب څه تپوس وي یا افیس ټایمینګ وي د هغې په کال باندې تپوس کولی چې کوم کسان سولر انسټالوي نو افیس ته راځي زموږ کسان دلته کې ناست وي هغوی ته به پوره انفارمیشن ورکوي او هغوی ته به غونډ سیسټم درکوي ځکه چې ځینې اکثر کسان داسې وي چې وایي په موبایل باندې موږ پوره پې کوي یا راشئ دلته نو هغه لږه بیا موږ د مشکله شي څومره هم کسان سولر سیسټم انسټالیشنز کوي نو زموږ افیس اډرس هم تاسو ته نمبر هم خیر دا تپوس کولی شي چې افیس کولی او د ټایمینګ وغیره او افیس ته راځي انشاءالله هغوی ته به پوره ډیټیل کې موږ پوره انفارمیشن ورکوو چې کم ورونه زما دا ویډیوګانې ګوري نو ډېر خلک ته به صرف ډایرکټ فون ته ځي او ځان په ویډیو نه پوهوي لومړنی ځان په ویډیو باندې پوره پوهه کوي بیا کمپنۍ سره تاسو رابطه کولی شئ صحیح ده کمپنۍ والا تاسو په موبایل باندې مکمل نشي پوهولی کمپنۍ والا ته به تاسو راځئ او تاسو له به ډیټیل درکوي تاسو به پوهیئ آرام سره این بعد به بیا تاسو سولر کم پلانټ لګوئ هغه به تاسو له انسټالوي د هغې طریقه کار څه دی فرای څه دی ټول حقیقت پرته بیا آصف بھائی په یو ځای باندې وایي او په موبایلونو باندې بې ټایمه خو د سره رابطه مه کوئ تاسو له په هغې جواب نه میلاویږي